پراپیگنڈا روانه ده چې لرې نه ګورې ثواب میلاویږي، ګوته پې تېروې ثواب میلاویږي، تشه کلمه وایې ثواب میلاویږي، تش الفاظ وایې ثواب میلاویږي. نو یاره ما یوه داسې جینۍ لیدلې ده امریکا کې چې هغې سره تش نکاح وکړې اډو د امریکې نه هم نه راځي، ورسره وده کېږم ما بچي راوړي. مانې دغسې ښځه مانې نو ته څنګه قرآن چې نه وایې نه پې ځان په یو تاله به ثواب میلاویږي. مازغه دې کار کوي، دا خو د عمل کتاب دی، دا د ویلو کتاب خو نه دی، دا خو آیین دی، دا قانون دی، او قانون د ویلو والا شی پاکستان قانون دی. بله خبره دا مشوره کړله دی منیر شاکر چې قرآن مجید ته په کتلو کې ثواب نشته دی، او هغه دا خبره کوي چې دا قرآن مجید الله تعالی د عمل دپاره رالیږلی دی، د وینا دپاره نه دی رالیږلی. نو هغه ته زه په مختصرو الفاظو کې دا جواب ورکول غواړم چې د الله ظالمه خلق چې کوم دی هغه ته د قرآن مجید د تلاوت نه لرې کول غواړي، خلق چې کوم دی هغه ته د دې خبرې نه لرې کوي چې دا خلق راشي او قرآن مجید راواخلي. په دې ترمذي شریف کې چې حدیث دی په هغې کې رسول الله مبارک فرمایي چې چا د قرآن مجید یو لفظ ووي نو په هغې باندې هغه انسان ته 10 نیکۍ میلاویږي، او باقاعده په دې کې دا الفاظ ذکر دي په دې حدیث کې چې الف لام میم، نو په دې باندې انسان ته 10 نیکۍ میلاویږي. په الف باندې 10 نیکۍ، په لام باندې 10 نیکۍ، او په میم باندې 10 نیکۍ. نو زه دا خبره ستاسو مخې ته ستاسو ذهنونو ته دا خبره درچول غواړم چې دا حروف مقطعات دي، او رسول الله مبارک د دغه حروف مقطعاتو دا ذکر کړی دی. نو په دې باندې خو هیڅوک نه پوهېږي د الله او د الله د رسول نه علاوه. نو بیا رسول الله مبارک په دې حدیث مبارک کې دا حروف مقطعات ولې ذکر کول؟ خو د دې وجه نه ذکر کړلی چې د قرآن مجید په وینا باندې هم چې کوم دی نو هغه ثواب میلاویږي، کنه حروف مقطعات خو د هیچا په سمجھ کې نه راځي. په هغې باندې الله تعالی رسول الله مبارک ذکر کړلی چې په الف باندې 10 نیکۍ، په لام باندې 10 نیکۍ، او په میم باندې 10 نیکۍ. نو خامخا په دې باندې ثواب میلاویږي. او که ته دا خبره کې چې الله تعالی دا د عمل دپاره رالیږلی دی، د وینا دپاره نه دی رالیږلی، نو دا خبره د څه زم منمه چې د عمل دپاره رالیږلی دی. په دې دویمه خبره کې زه ستا سره اتفاق نه کوم، ځکه چې دا قرآن چې کوم دی نو دا الله تعالی د وینا دپاره هم رالیږلی دی چې قرآن مجید څوک ختم کی څوک یې ووایي. اوس مثال کې طور باندې یو بچی دی، یو ماشوم دی، هغه ناظره وکړه، هغه حفظ وکړه، نو دغه بچی خو د قرآن د ترجمې نه دی خبر، دغه بچی خو د قرآن د الفاظو د معنو نه دی خبر، د تفسیر نه دی خبر. او رسول الله مبارک څه فرمایي چې د دې بچی د مور پلار ته به د قیامت په ورځ باندې دومره غټ تاج ور په سر کړی شي لکه نور چې څومره تیزه رڼا کوي، دغه شان به دغه تاج رڼا کوي، د دې نه به تیزه رڼا کوي. نو دغه ثواب الله تعالی بیا ولې ذکر کړی دی؟ رسول الله مبارک دغه ثواب بیا ولې ذکر کړی دی؟ خو د دې وجې نه ذکر کړی دی چې په دې قرآن مجید په دې وینا کې ثواب دی. اوس دومره لکه دا خلک دومره یو غلط طرف ته دا بوزي چې د قرآن مجید د تلاوت نام دا خلک محرومه کوي. نو ستاسو به درون خدمت کې عرض دا دی چې دا یو فتنه ده، فتنه دا د مفتی منیر شاکر په شکل کې یو فتنه راغله، شیطانی فتنه ده. نو لہذا د دغه شیطانی فتنه نه ګورئ ځان وساتئ. په مختلفه قسمو کې فتنې راځي، شیطان چې کوم دی د انسان په شکل کې هم راځي. نو بعض شیطانان په نظر نه راځي، بعض انسانانو په شکل کې راځي. زما محترم و عزیزانو د داسې خلکو نه ضرور ځان وساتئ چې هغه تاسو د دین نه لرې کوي، تاسو د اسلام نه لرې کوي، تاسو د قرآن مجید نه لرې کول غواړي، د صحابه کرامو نه، د رسول الله مبارک نه، د الله تعالی د عبادت نه لرې کوي. داسې خلکو نه ضرور